السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو تاسو په سکرین باندې کوم دا تصویر ښکاري نو دا تصویر چې کوم ملګرو دا پوسټ ساس کړی که هغه ملګري د جمعیت سره تعلق ساتي که پیپل پارټي سره تعلق ساتي که مسلم لیگ سره که ډول باجو والا سره تعلق ساتي زما په خیال لا پوسټ دا نامناسبه دی. ابي وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب ته شیطان ویل دا لږ نامناسبه دي. هغه ځکه چې په شیطان او په وزیر اعظم صاحب کې یو بنیادي فرق دی. فرق د تاسو سره متو د تصویر یو 100 سکنډه کې وګورئ. فرق دا دی چې کله شیطان لعین او مردود وګرځي د جنت نه رويسلی شو نو به څه وخت بعد اړه کې راغله چې رضا الله جل شانه توبه وباسم. نو حضرت موسی علیه السلام مبارک د الله ملاقات لته او هغه ته شیطان ویل چې الزما لپاره سلار وګوره. الله جل شانه ته سوال وکړه. الله پاک ویل چې دا خو ده پس آدم علیه السلام ته په ژوند سجده نه کړې په مرګ د سجده وکړي قبر ته د سجده وکړي زه به معاف کړم. موسی علیه السلام خوشحاله شو چې دا خو اسانه خبره ده شیطان ته به الله پاک هدایت وکړي شیطان به الله پاک معاف کړي چې شیطان د الله دا حکم راورسو موسی علیه السلام. نو شیطان ویلي چې ما حضرت آدم علیه السلام مبارک ته هغه په ژوند سجده نه کړې نو قبر ته سجده وکړم. نو شیطان قبر ته سجدې نه کوي او عمران خان صاحب تاسو ویډیوګانې کتلې قبرونو ته هم سجدې کوي. نو په شیطان کې او په عمران خان صاحب کې دا بنیادي فرق دی. نو تاسو اوس خپله هغه لږ سوچ وکړئ چې دا پوسټ ټیک دی ساز شوی دی که غلط ساز شوی دی کمنټس کې موږ ته ووایئ.